ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. او ایمان ولو په تاسو څه وشو چې کله تاسو ته دا ویل شي چې د الله په لارې کې وځئ نو تاسو ځمکې ته ورترانده شئ. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل. ویلي تاسو د دنیا په زندګانۍ باندې راضي د آخرت په مقابله کې د دنیا د زندګانۍ سامون خو د آخرت په مقابله کې ډیر لږ ده. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. کچېرې تاسو د الله په لارې کې جهاد لپاره ونځئ نو تاسو ته الله دردناک عذاب درکوي او تاسو په ځای په بل قوم راچکي او تاسو د هغه هیڅ قسم نقصان نشئ کوئ. الله په هر شي باندې قادر ده. مو پرون دا خبرې ویلي وه څه دغه آیتونه د غزوه تبوک متعلق رانازل شوي دي او غزوه تبوک لږ تفصیل مو پرون یلو. دا تبوک چې کوم دا کنه دا مدینې منورې نه یو 700 کیلومتر وړیا ده خو ډېر چې کوم دا کنه هغې زمانې کې ډېر سخت سفر و د دغې علاقې. یو خو ما ټایم کې چې کوم ټایم کې دغه غزوه کېدله تقریبا دا د ګرمۍ موسم او روایتونو کې راځي چې کني دا د رمضان اخري ورځ وه او یا د شوال چې کوم دا اول ورځ وه دغو شپو ورځو کې چې کوم دا کنه دغه غزوه چې کوم دا تیاره شوله او 30,000 کسان پیغمبر علیه السلام سره تیار شول. دې ځای کې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه چې کومه قرباني وه پرون دا خبره ویله چې دا ډېره د تنګۍ والا هغه وه حالات و د مسلمانانو ځکه چې خجورې په پخېدلې وي او د صحابه کرام زیاتره اجمعین چونکې زراعت پیشه خلک نو د دغو جیبونه بالکل خالي نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم خصوصیت سره د چندې اپیل وکړل چې تاسو راوړئ. چنانچه حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه متعلق راځي یوه روایت کې راځي چې حضرت عثمان غني رضی الله عنه 300 وخون ساره د ساز و سامان یعنی یو خو وخ وي یو په وخ باندې چې یو سړی ځي نو هغه ته سمونه لاګي هغه ته مطلب جهاد دپاره چې روان ده هغه ته توره لاګي هغه ته زغره لاګي جنگي لباس ورته لاګي هغه ته خوراک سکوک لاګي اوبه لاګي نو دا کوم سامان هغه ته لاګي هغه ته ساز و سامان ویلی شي. یعنی 300 وخون حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه ویر کړل سره د ساز و سامان. یوه روایت کې دا راځي چې 900 وخون یې ویر کړل چونکې 30,000 لښکار نو 900 وخون ویر کړلو او ورسره چې کوم دا 1000 دینار یې ویر کړل. یو دینار چې کوم دا کنه هغه تقریبا 3.5 مسیح سونا وي نو دې ته چې حساب وکړئ تقریبا 364 تولې سونا راځي او نن سبا حساب سره څه وتا مو کیلکولیټر ووالو نو تقریبا 8 کروڑ 73 لاکھ روپے راځي. یعنی داسې وایي چې 9 کروڑ سمثینګ دا حضرت عثمان غني رضی الله عنه نغدي دي 9 کروڑه او 900 وخون ویر کړل او بیا هغه سره ساز و سامان یې ویر کړل نو دو مطلب دا شاید چې پوری 20 کروڑ نه باندې خبره جوړیږي. حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه ګوره دوله کټه امداد مسلمانانو سره وکړه هغه نه باوجود یوه طبقه داسې موجوده ده چې هغه حضرت عثمان غني رضی الله عنه نعوذ بالله د هغه په ایمان کې شک کوي. حضرت عثمان غني رضی الله عنه باندې الزامات لګوي چې دوی به اقربه پروري کوله دوی به کرپشن کول. حالانکه روایتونو کې راځي چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته چې کله دغه دینار ویر کړو نو پیغمبر اسلام دا دینار داسې لوس کې وبل داسې ړولو او دا ټکه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایلو چې ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم چې نن نه بعد حضرت عثمان غني رضی الله عنه څه کوي کنه نو هغه ته هیڅ نقصان نه راځي. مطلب دا شاید چې کوم نه منع مالک اور نو بس به مخکله نو لکه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دومره بل روایت کې راځي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم الله ته دعا وکړه اللهم ارض عن عثمان اے الله ته حضرت عثمان غني رضی الله عنه راضي شه ویلي چې زه ونه راضي یم. نو بهرحال حضرت عثمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ټول اسباب وکړل. بهرحال پیغمبر علیه السلام هغه لښکار وکړل چې کله هغه ته لوړل تقریبا 30 نه 35 دن مورخین لیکي چې دا مزالې وکړلو 15 ورځې مزالې وکړلو بیا ورسېدلو تبوک ته. چې کله هغه ته ورسېدلو
نو د روم چې کوم هغه لښکار و هغه وډر شول چېرې دا مسلمانان خو کوم دغه ځای نه راپسې راغلل خلیفه دا خبرې سره نو هغو ساره جنګ دپاره رولګلل حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې په میدان کې ودا 100 ورځې ناست و مطلب خپله هغې ورته وښیله پیغمبر علیه السلام چې موږ د هغې ورته ناست یو که در کې جرت وي خو راشه چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دا 100 ورځو کې دا وکړلو چې هغه ځای کې دعوت وچلول هغه کې مختلف قبایل اوسېدل وو هغو سره معاهدات وکړل د امن والا معاهدې ورسره وکړلې چې اسلام ته داخل شو هغه نه بعد چې کوم دا که نه 20 دن بعد بغیر د جنګ نه دغه غزوه چې کوم ده واپس شوله نو دوی ته جیش العسره نه بهرحال چې کله دا موږ ستانه شولو نو د بل آیات کې الله رب العزت دا فرمایي چې الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما که چیرې تاسو د الله په لاره کې جهاد ته وځئ نه نو تاسو ته په دردناک عذاب دیر کوي مطلب دا شی شو چې الله رب العزت دې کې د جهاد ترغیب ورکړه ده خو ورسره چې کوم د الله رب العزت دغه دمکی ورکړي ده چې چیرې تاسو جهاد نه کوئ نو تاسو ته عذاب دیر کوي او ظاهره خبره دي چې عذاب نه مراد عذاب اخروی یعنی د آخرت ولا عذاب مراد ده نو دې کې مفسرین دا نتیجه اخذ کړی ده چې ګوره د خوف آخرت خوف حساب دا یو داسې خوف ته چې دا بغیر د څه دبونه انسان چې کوم دا که نه هغه د نیکۍ طرف ته اماده کوي دنیوي چې څومره هغه دي دمکې دي که نه څومره ډور دي څومره ویرې دي هغه انسان په نیکۍ باندې نشي اماده کولی هغه چې کله انسان ته مقام ملو شي نو انسان دوباره چې کوم دا که نه د بدو کارونو طرف ته مایل کېږي اوس ګوره دنیا کې څومره قوانین دي روزانه اسمبلی کې نوي نوي بیلونه پس کېږي د جرایم روکتھام دپاره یورپ کې څه وخت سي هغې ورځې په لاس اینجلس کې هغه طرف ته خو سیکورټي سیسټم ډېر سخت ده نو امریکي یو ریاست ته لاس اینجلس وتی په هغه کې کورونو کې هغه ځای کې امریکو کې وای فای سره کنیکټډ داسې سیسټم دي چې غال څنګه رنوځي تو کور ته الارم بجو شي فوراً اتوماتیکلی چې کوم دا که نه هغه ته ټلیفون وشي متعلقه تڼۍ ته چې پلرکي کور ته خان نه وتل اوس لکه څنګه څومره سیسټم ورته اپګریډ مو انسانان کوو څومره قوانین ورته سختوو مګوره غله هغه چالو کېږي نو هغې ورځې لاس اینجلس کې داسې شوي دي چې کسان راغلي دي باقاعده هغه سیسټم چې کوم وای فای والا سیسټم و هغه یې هیک کړی ده باقاعده نو وتلي دي هغه سیسټم ساره چې کوم دا که نه نه یې چاک کړی ده نه یې چون کړی ده نه یې الارم بچو کړی ده څه خپل نو وتلي دي په ماغ لکو ډالر یې پټ کړي دي سامان مونه ټول کور یې تش کړی ده ونه راوړي دا اوس ګوره نن سبو اندان بنا په انګلینډ کې اوس موږ بله خو مطلب دیلیار ووتل ګوره اوس یو قسم ګوډې وتلي دي چې هغه بغیر چابې کوي کی لیس ګونې دي چابې ورکې نشته دي بس همداسې چې کوم دا که نه ګوته ویې کړه یا که خپل کوډ ده کوډ ووایه بس ګوډه سټټوه همدغې ورځې په انګلینډ کې یو ګوډه چې کوم ده هغه پټ شوه ده په داسې طریقې پټ شوه ده څه هغه سیسټم یې ورته مکمل هیک کړی ده چې کوم دی هغه والا سیسټم ده چې کوم کی لا کې ده هغه یې ورته سیسټم ختم کړی ده او څو سیکنډو کې نه نه منټونو کې یو نیم منټ کا 2 منټو کې نه نه هغه ګوډه انلاکا کړی ده ورکې سپوره شوه ده لوړه یعنی که ته چیرې خوف خدا سړي په زړه کې کېنه دی که نه د دغې دنیا په قوانینو سره ته جرایم نه نشي روي سره وایي ټولو نه اسان هارې دا ده ګوره مو انسانانو څومره دماغ په دغې خبرې لړو کړي دي څومره محنت مو وکړلو چې دا سیسټم یې مو ایجاد کړي که چیرې همدومره ستړي مو د انسان په اخلاقیاتو باندې وکړو همدومره محنت د انسان په جوړولو باندې وکړو چې انسان داسې جوړ کړو لکه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ګوره پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو د ټکنالوژي والا محنت نه ده پکړه چې هغو ته یې دا ور زده کړي وي چې غلو نه دې بچ کول یې دا طریقې وکړي نه یې وظیفې ور زده کړي دا وظیفې کوې دغو وظیفو باندې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم داسې معاشره تشکیل کړله داسې خلک یې پیدا کړلو په زړونو باندې پیغمبر اسلام محنت وکړلو تاسو ته مو تېرې شوي صفحاتو کې ګوره د دغې خبرې هغه وکړله چې په جنګ قادسیه کې قیمتي ترین بکسې صحابه کرام زدن اجمعین داسې غمیز هغه یو غمای د کروڑو روپیو یو غمای د کروڑو داسې کې روغې بکسې بیا مندلې او هغه بکسې راوړلې رسول نبی وقاص رضی الله عنه مخکې وچولې او بالکل ځوان یې نه کو جوان یې وقاص اندار باندې قیمتي بکسه راوړله او تر بسا کې واله وای چولې راوړل خلکو نه تاسو وکړلو چې ته چوکي هغه ته ویلو چې مو څه کدا خیونی وای چې زه چوک یم بیا مې د بکسه راوړله وی دا خمندې دي پاره راوړي د څه چوته ځون خیال نه و
نو ویلي هغه کې خوف خدا حضور صلی الله علیه وسلم داسې معاشره تشکیل کړی و چې خوف خدا ورکړي که مو په خپل زړونو انسانانو باندې مهنت وکړو نو دغه آلات مو ته ضرورت دغه سکیورټي چې یو سیستم چې کوم د کروڑو روپۍ باندې دا سیستم یې لګېږي دغه ګوډیز د کوم کیلس ګوډي دي د کروڑو کې دي دا مټاري خلک خلی ویلي چې بس دا سیستم یې ورکې لګېدلی دي نو خبره دغه شاید څه الله رب العزت دا فرمایي يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا دي توسو په ځای به الله رب العزت بل قوم پیدا وکړي مطلب دا شاید دی الله دین نه لوس مو نه خله کدی الله دین نه لوس وخستلو الله ته کمای نشته ته نه بل صحیح بل نه بل صحیح الله رب العزت ور اول بني اسرائیل په دغه دنیا کې څونه انبیاء کرام ورته راوستو بني اسرائیل د دین کار نه وکړل الله رب العزت ونه وخستلو محمد صلی الله علیه وسلم ته عربو ته خو په کویر عربو سره یو وخت پرې وو چې 700 سال څخه دا کنه و دي دین خدمت وکړلو هغه نه باندې وکړه لکه سستی روغله الله رب العزت دغه راوغستل ترکو ته ورکړ بیا ترکو څخه دا هغه وکړلو الله رب العزت دغه کې مغلیه را پیدا کړلو مغلیه دور څخه دا کنه و دي دین لوی خدمت وکړلو نو خبره دا شاید چې الله رب العزت بیا دا بدلایي تیار دمکی متر کړی دا څنګه دا موږ نه سون ونړای ته مو دي دین کور کو ته الله رب العزت واخی تاسو نه دین ولا دا ډیوټي دا فرض بدن وغلو یو بل کوم په پیدا کو مغوته بيویر کو الله دې ته نیک عمل توفیق